په مونځ دوران کې سترګې پټول سترګې بندول دا مکروه تنزیهی ده، د سنت خلاف ده. ځکه په مونځ کې سنت طریقه دا ده چې سړی د سجدې ځای ته ګوري، خپل سترګو نظر هغه د په سجدې ځای باندې لګوي. نو که څوک سترګې پټوي بندوي نو دې نه به دا سنت پاتې شي. دې د وجې نه علما لیکي چې په سترګې پټول سترګې بندول په مونځ کې دا مکروه تنزیهی ده. ها البته یو سړی دا د هغه توجه نه برابرېږي او توجه برابرولو دپاره د سترګې بندې کې نو بیا دا خیر ده، دا مکروه نه ده. یا یو سړی دا هغه ته مخې ته داسې څه ښایسته نقش و نگار والا یا بل یو شی پروت ده چې په مونځ کې هغه طرف ته د دې نظر کیږي او د دې توجه خرابېږي، بیا په دې ټیم کې د سترګې پټې کې نو خیر ده، بیا مکروه نه ده. بیا دې ټیم کې د دې دپاره پکار دا دي چې سترګې پټې کې چې په بل شي باندې نظر پرېنوځي د دې د مونځ توجه خرابه نه شي. همدارنګې په تیارې کې مونځ کول هم جائز ده، مکروه نه ده. لکه څرنګې په رڼا کې مونځ کولی شي جائز ده، دارنګې په تیارې کې هم مونځ کول هیڅ خبره نشته، مکروه نه ده، جائز ده. ها البته دوره شرط ده چې په تیارې کې دی ولاړ ده او دته د قبلې رخ معلوم ده، نو قبلې رخ څه ورته معلومي بیا تیارې کې مونځ کولی شي، جائز ده. همدارنګې د تکلیف ده شي نه یو زهریلا شي نقصان دې ته نه وي، دې ته ښه پته ده چې که تیاره ده هم خو څه شی نشته ما ته د نقصان راکونې والا، نو بیا په تیارې کې هم مونځ کولی شي. یو شرط ده چې قبلې طرف ته یې رخ برابري او بل څه شي نه ورته نقصان نه میلاویږي، نو خیر ده بیا تیارې کې مونځ کولی شي، څه خبره نه ده.